السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو، د کیمرې په شا دلته کې موږ سره سینیر صحافي زموږ جنرال سیکرټري شهنشاه موجود دی او یو ساعت کې به دلته ستاسو مخې ته وي. موږ نوخار پریس کلب کې موجود یو او نن به خبره کوو په نوخار کې پوره صوبه کې او بیا خصوصي طور باندې نوخار کې د انتهایی قیمتي معدنیاتو داغي لوټمار او داغي غیر قانوني مایننګ د تیرو څلوېښتو کالو نه د نوخار سره چې کم ظلم زیاتی کیږي، د دې نوخار د خلقو کم حق دی، کم اصل سرمایه ده، اساسه ده، هغې سره کم کلوار شوی دی، نو په هغې باندې به زموږ سینیر صحافیان خبره کوي. زما نوخار گل گلدار نوخار، سرسبز و شاداب نوخار، د سونی، کولی، شگی، قیمتی کانے، سوفسٹون، بنٹنائٹ، شگا، خوره او هغه خوره چې امریکې لیبارټرای پاس کړي د هغې غیر قانوني مایننګ د دې نوخار د دې نوجوان نن بد حالت دی او نن عمده نوجوان د دغه معدنیاتو حامل صوبي ضلعي علاقي نوجوان هغه د سعودي عرب په صحراګانو کې، د کویت په میرو کې، په ریګستانونو کې هغه خپل نوکونه غورځوي، خپل د سر ویښته غورځوي او بیا په بوډاتوب خپله ځواني هلته تباه کوي او دلته راځي بیا خپل ځان له کور جوړوي، بیا ځان له واده کوي. ډېر افسوسناک قصه ده. مونږ ته تیرو څه وخت نه چې مونږ نوخار کې د غیر قانوني مایننګ، ایلیګل مایننګ، سی پیک سیټي، ایجوکیشن سیټي او ورسره ګیر چاپیره چې څومره علاقې دي د 400 نه والې تر نظامپوره پورې، نو دا زمونږ ښایسته علاقې، هغې نه د بلوچستان د غرونو غارونه، د کولو غارونه هغه جوړ شوي دي. هغې علاقو نه د موینجودړو کنډرات جوړ شو او په دې جوړولو به بیا اربونه کربونه روپۍ لګي. نو دا یو ډېر لوی غټ سکینډل دی او ډېره غټه مافیا په دې کې لګیا دی، کار کوي، ملوث ده. غیر قانوني طریقې سره او مختلف قسم حربو سره هغه د هغې مایننګ هغه نه ولاړ دی، نه هغه ریګولرایز شو، نه هغه قانوني شو. خزانې ته 1 روپۍ څه ګټه داسې رانغه چې د هغې اثر په علاقه په خلقو شي. د دې معدنیاتو قیمت ته او د دې حیثیت ته دې ته چې مونږ ګورو نو الله تعالی مونږ له دا خطه داسې راکړې ده چې پکار دا ده چې نن زما دا صوبه معدنیاتو وجې نه د صحتمند، تنومند، ښایسته ځوان د وجې نه دا صوبه پکار دا دی چې مونږ بار ملکونو له قرضونه ورکولی او دا قرض ورکولو واله صوبه وی، قرض اخیشتو واله صوبه نه وی. همدغې حوالې سره به خبره کوو. زه به شروع کومه د سینیر صحافي باچا خان نه. باچا خان څه به وایي دا نوخار کې چې کوم پوره صوبه کې ورغله او بیا نوخار کې چې کومه سلسله د غیر قانوني مایننګ شروع ده، شګه روزي، خوره روزي، زما خوره خرڅېږي، شګه خرڅېږي، کاڼې خرڅېږي، د شیشې کاڼې ختم شو، د کولې غرونه تش شو، اوس سونه روانه ده په منونو کیلوګانو، خلقو ته پته نیسي. تاسو وویل چې شګه، سونه، کاڼې، ماربل او اخره کې پکې نظامپور طرف ته چې کوم شګه یې ډب سره مدنیات دي د هغه نه سیمټ جوړېږي، نه ولګوئ هغه ټول څیزونه چې کوم دي کوي. او زه تاسو بالکل خبره صحیح ده چې دا په دې نوخار کې وافر مقدار موجود دي. مخصوص خبره دا ده په موږ د مدایرو شو په تاسو خیال پورې سوالګي کې خلک راوځي او هغوی د نوخار چې وایي د نوخار د انتظامیې خلاف چې وایي چې دا بند دی، دا غیر قانوني شیونه بند دی، هغې قانونو کې رپورټ لپاره چې رپورټینګ ده او ما ته په دې کې ګاډي مو بالکل موږ لا یو ضروري ټول خلکو څنګه ناګانې راغلي کوم وګوره کړی. نو هغه اصل خبره چې دا وه چې دلته کې هغوی د خلکو دا خبره کوله چې په نوخار کې داسې تقریبا د میز ته ګوره دا ټوټه ده د سی پیک علاقه ده، دغلته کې د دې نه یوه حصه چې کوم دی
او چې هغه اکشن شوی دی. باقي دا غونډه چې ټوټه چې کومه ده کنه دا دغه د مدنیاتو ډکه پرته ده. د دې په دی و چې د نوښار او د دې سیس په 47 کروڑ روپۍ باندې نیلامي شوې ده. باقي دا دې خو چې کوم ډک پروت دی نو دلته کې دا په دې وجه دی د اکشن نه ایثار کو چېرې دلته کې به یو د هاوسینګ سکیم جوړېږي چې نازون دی او دغسې ایجوکیشن سټي ایپیک سټي دا منصوبې به دلته کې جوړېږي په غټه پیمانه. بل دلته کې یو های لیول کینال چې کوم دی که نه دا غټ نیر دا را روان دی پیور د هغې نوم دی او هغه چې کوم دا ایشین بینک هغه د 27 اربو روپو منصوبه ده. نو دی وایي چې دا موږ هغې لپاره چې دنه شکه ونږدي دا کندې نه شي چې دا منصوبې دی کې مکمل شي. او دغه لږ فیس په نوم باندې دا مافیا دلته کې وایي چې نور خلک هم دي پکې هغې کې پته نه دي څوک پکې روان دي خو دوی ورته وایي چېرې دا مافیا ده دلته کې دغه مافیا راځي او دې شیزونو کې نښتي دي کندو ته چې کوم دوی د سیپیک دپاره پرېښې ده او کوم دوی د چانهدون دپاره پرېښې ده د غټو سټیز دپاره یې پرېښې ده میګا پروجیکټو دپاره یې پرېښې ده د دې کینال چې کوم دی دې دپاره یې پرېښې ده. نو هغې نه دا شي کې داسې ده د کندې مونږ په ونیوې چې حقیقت خبره ده چې دغه کندې بیا په اربونو روپو ډکېږي نه او دا د ایشین بینک چې دا کوم دومره غټ مدد پاکستان ته راغلی. ها بله خبره مونږ دا وګورو چې دا پیسه چې کومه ده دا زموږ خزانې ته نه دي دا د مافیا خلکو چې کوم څوک دې کې انوال دي دا د هغې جیبونو ته دي. باقي هغې کې دې خلکو دلته مظاهرې وکړې دلته دې جلوسونو خو د پېښور پر اسلام مخې ته جلوس ووت او بیا پکې د کوم اسمبلي چې د هغې مخې ته پکې احتجاج وشو تر دې پورې چې د ډي جي صاحب او د مدنیاتو چې کوم ډي جي دی د هغه په دفتر کې لاسونه ولګېدو او دا خبرې مونږ واورېدې په لومړي ځل باندې چې اف آی آر هم پکې وشو د ډي جي صاحب د طرفه چېرې په ما باندې راغلو دلته ویوالم او په هغې کې په شرکت اړه کې اف آی آر وشو اووه دفعې شاه خالد نوم په هغه باندې لګېدلی وې د هغه ګنمنان نو هغه یې نیولي ټول چېرې دلته کې تر دې حده پورې نو موږ بیا د هغې نه تپوس وکړو چېرې داسې الدناوي چې وایي زموږ خبره څوک هم نه اوري د دنیا احتجاجونه مو وکړو دغه مو وکړو دلته سوال ملت ته مرالو او دلته کې مونږ سره دا عملې وشوې. نو خبره دې دا ده چې د نوښار دا کوم قدرتي الله پاک چې دا خزانې نوښار ته ورکړي دي دا ډکې خزانې چې کومې دي دا دلته کې خلک دي او هغوی دا مو چېرې دلته کې انتظامیه چې کومه ده په دې بالکل ټس نه مس کېږي نه انتظامیې په دې دومره جلوسونو خو هغه صوبایي حکومت هم په ځان غلی کړی بیا دلته کې مونږ دې کې څه انتظامي مشرانو سره خبرې وشوې هغې کې اول د ثوابیانو یو ټیم راغلی و د میډیا ملګري کامران بهیر سره هم خبرې وکړې ما سره هم خبرې وکړې بیا هغوی مونږ ولیدل چې اې ډي صاحب سره دلته میلاو شو د مدنیاتو چې کوم اې ډي دی اې ډي صاحب سره خو ټول ټیکهداران صاحبان هم پکې ناست وو که نه جي بل هلته کې بس سم دغه جوړ شوی ده ګپ شپ یو مرکز جوړ شوی دی ادرنګوي ده نه دې باندې خو پابندي چې دا پابندي راشي نو های کورټ نه پابندي ده هلته نه دفتر بیا د دې دلته نیلامي څنګه وشي که دا صرف د کرپشن دپاره دا جي دې کې دا خبرې دي چې اوس لکه مخکې د سیند نه به دا مدنیات راوتو که نه جي او سیندونو دا خولیه بالکل بېګار کړه لکه ستاسو که څه اوس که لږ باران هم دغه راشي نو سیلاب نوښار ته به وخېږي او هلته ډک سیند که دې ولیدو نو ته به وایې چې دا غرونه به د کوم طرفه جوړ شو دا مشیندره او دا دغه نښتې دومره ډېرې دومره او بل یو مافیا پکې راننوتې د حضرتجي بابا دربار سره حضرتجي بابا دربار چې تاسو وینئ په مکه خپل ځای دی او دې خوا چې ورسره راشئ نو جولې او دا ټالونه او دا سیندونه یې لګولي دي او دا زموږ انتقالات دي هغه خو ټیک شو په هغې صبر ونه کړو اوس ورپسې سیند نیمې ته نور هم ورسېدو بنیادونه یې والي دي خو پته نه چې دې کې به څه کوي نو په د دې په وجه باندې دا سیندونه چې ډېر تنګ شو لښتي شو او په دې کې لکه دا سیلابونه راځي دومره ناکې نقصان کوي خو زه به د نوښار دا خبره وکړم چې نوښار چې کوم دی دلته کې هغوی وایي چېرې انتظامیې سره په کوم ځای موږ ته خبرې وشوې نو بعضې پکې دې کې یو کمیټي جوړه شوې وه مس وزیره بیبي د هغه کمیټۍ مشره وه او په دې کې د مدنیاتو کسان هم لګولي وو چېرې تاسو چې دا د غیر قانوني کار ونه شي او بیبي چې کومه ده هغې چې ډېر ښه طریقې سره په دې کې اسټینډ واخیستو او تله به چاپې به یې لګولې او एकदम چاپې روکاو شوې نو موږ د بله تپوس وکړو نو هغې چې هغه کمیټۍ نه د مانونو څخه دي مافیا مضبوطه بس او زه بالکل لکه بدبېدمه شوم زما دې کې اړتیا د نوښار د مدنیاتو او قیمتي اساسو لوټلو دپاره پسې پرده ټول عناصر چې دي نو هغه یو دي او زموږ نوجوان سره دا ظلم زما قوم سره زما د نوښار سره زما صوبې سره زما علاقې سره دا ظلم شروع دی کامران خټک څه به وایي چې دا کوم منظر تا ته ښکاري او کومه بېحسي رفیق بھائی خبره مو کو څنګه باچا خان شادي کو سره پرنو مظاهره شوي ده په دې باندې بیس پکار دي چې نو خاطر انتظامی باندې خلاف کړی وو
مظاهر ازادي څخه جوړ کړی دی په یې ډیټیل کې چې لاړ شو موږ وایو چې یو موږ په ترقۍ کې کلاس فینو انویسټمنټ وي یو سرمایه‌ګار وي سرمایه‌دار وي هغې پیسه انویسټ کړي نو په هغې نتیجې کې کارخانې جوړې کړي نور داسې ماربل دغه جوړ شي فلور میل جوړ شي داسې ګي میل جوړ شي سټیل میل جوړ شي د هغې نه یو طریقې روانې وي یو طریقې چې د الله تعالی په فضل و کرم سره وي هغه داسې چې الله تعالی په دې ځمکې کې خزانې پټې کړي دي هماغه خزانې په انسان باندې راوړئ چې سرچت پاړ کړ سړی مالدار شي دغه شان دی زمین پاړ کړ الله خزانې ورکوي نو موږ نو خار داسې سیپي چې دا دغه شان د خزانونه دا مالامال علاقه ده سیپې باندې موږ دا شو نظر واچو سیپې خو چاینا ډېر غټ کربونو سرمایه‌کاري دلته کړې ده هغې صرف پاکستان نه هغې سنټرل ایشیا او یورپ پورې موږ دا مال دلته رسېږو مرکز چې دی د ټول د سرمایه‌کارۍ دا پاکستان ایریا او پاکستان کې موږ خوشقسمتیات کوو ګوادر پورټ نه بعد د اهم ځای چې دی نو دا موږ دا کوم نوخار ضلع ده او کوم دا موټروي سره کوم لیک علاقې دي میسا نندرک موټکی جلبۍ دا علاقې به دي دلته کې هغې ډېر غټ سرمایه‌کاري ډېر غټ ځمکې هغې اخیستې دي پهله خلک راضي نه وو بې راضي شو حکومت ته حکومت قربانیانې ورکړي خلک یې خفه شو بیا خلک راضي شو خلکو خپل پیمنټ ووایستو اوس چې کوم ځایونه اخیستي دي هماغه ځایونو کې چای نه دا منصوبې دي چې هلته دلته ترقیاتي منصوبې به موږ جوړو دلته کارخانې جوړو دلته بیا کارخانو خلک پاتې کېږي هغې به دلته آبادوو یو ډېر وسیع شهر به آبادېږي ایرپورټ به دلته جوړېږي نو ترقۍ ډېر یو نه څومره مناظر به په دې کې روان وي نو اوس هلته چې کوم خدایي شو د سیپیک ایریا کې او څنګه موږ باچا خان ډېر معلومات او چې ایشین بینک دی هغې اربونو روپۍ هغې ته هغې پکې یو سرمایه‌کاري کړې ده څنګه چاینا حکومت کړې داسې هغې هم کړې ده نور عالمي بینکونه یې پرې کړي ده نو دلته چې کوم اوس کوم خدایي وشي دا کوم خنډرات دی جوړېږي دا څو مافیا دي هغې د حکومت نه انلیګل یو شی چې کوم تقسیم شوی دی چاینا ژوند ته هماغه ایریا کې دی کوم خدایي شروع کړي دی روزانه او ورځې شپې په زرګونو تعداد کې دی ټرکونه او ټریکټر ټرالیانې دا وځي ورشکه دلته وځي نو دې کې به ډېر لوی زیات ځای خالي شي کنډې کنډرات جوړ شي دا چې کوم مختلف عالمي بینکونه دي هغې کوم امدادونه ورکوي نو هغې دا امدادونه چې کوم دي نو هغې کې چې کوم ترقیاتي کارونه مخکې روانېږي هغه وروسته پاتې شي پهله وغټ مسله وي چې دې ته به چا امداد وغواړو دا کنده به څنګه ډکوو دی برای به څنګه دی لیول موږ څنګه برابرو دا انتهایي ډېر نازک دغه دی خو حکومت چې دی حکومت کې کوم ذمہدار دی هغې ته احساس نشته او احساس دی نو هغې پکې ملوث دي او غټ غټ مافیاس پکې ملوث دي ولې چې اډیشنل ډیپټي کمیشنر دی آپ د ریکارډ خبرې کېږي چې هغې چې ما هم لاسونه ما اوچت کړو ما هم لاسونه اوچت کړو چې زه اوس نه شکر بېبسه یم ولې دومره بااثر خلک دي چې هغې انتظامیه هسې چې صوبایي حکومت هم هغې په دې لحاظ سره ځان سره همنوا کړی دی او ډېر غټ غټ سټې ورته مونږ یو په پښتو چې هغه دې کې ملوث دي نو دا ډېر غټ نقصان روان دی صرف مونږ نوخار ځلې ته نه دی قومي سطح روان دی انټرنیشنل سطح دا روان دی دا سیپې کې چې کوم کار کېږي انلیګل دا دې سره عالمي منصوبې دي چاینا شو ایشین بینک شو عالمي بینک شو نور مختلف بینکونه دي امریکن بینک د کینیډین بینک دا د سیپې کې ټول پارټنر دي دا ټول پارټنرانو پیسې چې دي دا په دې کې ډوبېږي او ډوبېدو ته رسېدلي دي ولې دا علاقې برایي او دلته چې کوم مافیاز لګیا دي او دا سبا دې خلکو لازمه کې واپس اخیستن دا هم بیا غټ مسله راځي وایي دی موږ به دومره هغه کړی دا موږ مالکان یو موږ دغه یو موږ دې کې دومره هغه کړی دی کارکني مو کړي ده دا هسې موږ نه ده کړي موږ د مالکان په دی نه ګزارو کوو نه کې به بیا هغې د نورې پتې ورکړي نورې پیسې ورکړي ډېر غټ ایشو دی احساس تفهیم چاته نشته دی او ذمہدارو ته پکار دي دلته نه وي سنجیده کوم طبقې دي قوتونه دي هغې ته پکار دي په دې باندې کینی مل جوړ کینی یو په اهم بیټک وکړي چېرې دا ملک کم پله روان دی او خاص کر دا سیپیک موږ نوښان ته مضمون دې کې چې کوم کرپشن روان دی کارکنۍ کې شک وباسي په دې فوري ایکشن کو نه شو نو دا سیپیک کوم انټرنیشنل منصوبه ده دا به نه صرف متاثر شي جګ حسایي باعث به جوړ شي او چاینا ونې خود اوس موږ نه په دې خفه کېدی شي بالکل خالد نذیر صاحب څه به وایي نوخان چې کوم دی بس دی خو دا وایم
نو خا دا عوام چې کوم دی بدقسمته قوم دی څونه مال دا لا طرفه چې کوم په نوقا کې مسایل دي چې مال مال د نوقا ډک دی دا نه باوجود چې کوم دی نو دا غي حفاظت چې کوم دی حکومت کولی شي او نه نظامیه کولی شي نوقا کې قبضه مافیا دا مافیا دا کوم چې مایننګ مافیا ده دې لګیا دي نوقا تباہی له په لار باندې تاسو کوئی په نظامپور کې سونه کوم دا شو دي 18-25 لو په لګیا جو وقت الفقر نه سونه 50 ایکسیویټر 50 ایکسیلیټر دا هغه نه پای هغه د مقامی قسم تاسو ته معلومه شي چې هغه پای کې ملاو ده انتظامیه پای کې ملاو ده او دا د دې لکه عمل په دغه باندې کې بالکل نه دی پلان کې لکه نظامپور څه په بل په افغانستان کې هونه په پاکستان کې بیا په نوخا کې د خلا کنه کې نظامی بالکل دا چې تګي بټکړي لږه ته باندې چې په نوخا کې نظامی شته دا به دا سیپیک چې کوم څه ده دا دلته دې سره چې کوم عمل روان دي سیپیک منصوبې سره نو د دې د وجه چې کوم نه ملکونه بیا تاسو په ملک سره مایکاري نه کوي دا چې منصوبې بس تاسو واپس د پاکستان نه واګ تاسو پاکستان په شابه روان ملک په شابه نو حقیقت دا د موږ نو د باندې کوم بالکل جی شاجي اواز واجد لا سبب وي دا چې کوم لو بس نه زه خو دا خبره ډېره ښه وه چې مظاهرین کېږي لګیا دي اثر پرې ځکه نه کوي چې حکمران یا انتظامیه چې دا یو سیستم ملوث وي او جی دا د ذلي بیا ذلي حکومتونو خیر ډېر دي بره د بیا په اسلام آباد یو پېښوري ذلي انتظامیه څه کوي لینډ مافیا او یا دا چې کوم دی نو دا دغه والا مافیا شګي او دغه والا چې کوم دی لکه دا سیپی کې لکه دغه کې ډېر زیات دغه دا خبره کوم لینډ مافیا دا تاسو خبره وکړه لکه دلته لینډ مافیا ځمکه والي 100 کناله ځمکه والي او په زرګونو کناله ورسره د هغې انتظامي یا دا څوک هم چې دا انتقالات کوي یا دا کوي 100 کناله ورسره یې قبضو دا خبره تاسو چې کوم وکړه دا خبره سمه ده چې دغه ځای کې لکه 100 کناله نیلام شو معدنیات محکمې نیلام کړو نور ورسره بیا کم از زر کناله لکه اوس هغې سره چې کوم بیا نور ځمکې دي جلدي شګي دي یا هر څه چې دي غرونه دي هغه لګیا د پای کې کندې شروع دي او دا باقاعده انتظامیه چې نه غواړي چاریم نه کېږي او د دې مخنیوی به څنګه کېږي دا تاسو ګوره زمونږ یو سابقه دغه دی اف بي آر چیرمن شبیر زیدي دی که شبر زیدي دی هغه ډېره ښه خبره کړې ده هغوی که تا پاکستان سرکاري ځمکې که دا تا نیلام کړي او دا نیلام شو نو 4 ګونه به ته خلکو له به ته قرضې ورکړي دا هماغه یو شی دی لکه دا هم سرکاري ځمکه ده معدنیات اربونو روپۍ دی نروزي اربونه خزانه ته څه دي اربونه روپۍ دی آمدن دی خزانه ته تاسو حساب وکړئ چې څومره روپۍ دلته آمدن کېږي او د حکومت پاکستان خزانه ته څه دي دا دغه شی دی چې دا شی هم ته کابو کړي دا معدنیات هم تا په خدای په ایمان چې دا قرضې په پاکستان ختمېږي او دا قرضې نه چې کوم نه پتا به خلکو قرضې تا ملک ارستانه صلی الله تعالی کړي هر شی په دې ملک کې ورته لاشه عرب کنټریانو هغه یو تیل باندې چلی ستا په ملک زراعت شته معدنیات شته د دنیا هر قسم دغه لیکن بیا موږ قرضدار ولې چې مغلیو انتظامیه غل زور سره چې کوم دی غل ټول مل ملات دي او یوونه روپۍ چې کوم دی خزانه بجای د خلکو جیبونو ته ځي نو دا همدغه شی دی او د دې خبره چې سی پیک سره کومه مسله جوړه ده اوس کانډرات دي نو هغه بیا چې کله هغې ډکوي هغه چانه والا دا شی راکوي نو اربونه روپۍ به برۍ لګي اوس لګیا دي کاندې پکې کوو او ګاډي ډکوو او خرڅوو هم مزار پکې لګیا ده خو بره د ذلي انتظامي نه بغیر دا شی کابو کېږي نو د هغې د سلا نه بغیر دا کار نه کېږي بالکل ګرانو کتونکو سیند سره لګېدلې ځمکې دي قیمتي ځمکې دي او دا که داسې کنډرات جوړېږي نو د دغه علاقو د عدم تحفظ باعث هم جوړېدی شي د سیلابونو خطره آفتونو خطره او دې کې کټاو مسلسل راځي جی شاه جي نو تاسو ټول کې خبرو کې او زه دا وایم تاسو په سیاسي کسان اندیاش کوم چې دوی دا حکومتونه هم دې کې میدوري او زه یو خبره کوم چې اوس کو نگران حکومت دی کنه نگران حکومت ته ماغه انتظامیه را ټول ته دا پته را چې موږ اکثر خبرونه کوو مال به وړي یو دم کیلا کولا چې به ته سم بیا په ما باندې فایده تم ته دا قبرستان کې انتظارګاه ورځي کې 10 لک روپیا پکې شو بخلي د پی ټی سی نه پکارونه کې او دا یو
فیکټری د هغې نه په کارونه کې چې کوم راځي څوک اخلي ستا سرکاري دفتر یو ډپارټمنټ جوړوي چې یو سرکاري دفتر ډپارټمنټ جوړ ته په کې سیل حساب معدنیات یې خبره ته کوم کنه چې هغه مدینه سره تعلق ساتي چې ولا چې کول کې خپل دفتر کې کا او هغه د غریب سره زمانه دی فکر ولا څه قبضه کړی دا انصاف په غریب ته ملایي کوم امیر ته ملایي انصاف په امیر ته ملایي نو موږ شی پسترګه باندې د ټول تاوي تاسو ګوري په خپل په نظامپور کې چې کوم کرپشن روان دی کوم په دروازه نه بلکې مخکې به خلکو ډاکې د شپې کولی اوس خو خلکو د سترګو نایا لاړه اوس مخکې به مسولي د شپې ته دروازې رکونه وځي که هغه میثار او په نظامپور دی او انتظامیه خاموش ده نو موږ الګ دا ملک په یو سیستم کې د افغاني باندې مل راځي خو چې په پاکستان کې بادشاہیت نه کنه دا ملک ټیک کیږي چې کله سیاسي قوتونه وي بل تباره او چې کله بادشاہیت نو بل ټیک کیږي کرپشن بلا کی کني دا مافیا چې د چا حکومت راځي د اخوا روانه چې چا حکومت راځي مافیا روانه او نور مله ډي سي به ای سي به سي خبره وایي تاسو برنه وزیر اعظم سے بیا سی ایم سے بیا پرائم منسٹر دا او کې چیکشن په ول دی پکې بیا سي دا خو معمولی تنخوادار زمون خدمتګار دي په خدمت کې دا غوډي بس دا او بل خبره پولیس کې پولیس هم ډپارټمنټ پکې ملاوي پولیس هم تر دروازې نه چې پیسې ورنه کې دې ته نه بیټری وروړي دوی ولا کوي له کوي نه د څه پیسې دي رشوت کنه پته دي نه اخلي نو دا ستاد ادارو د عالی دا زموږ د ضلع بخارو سره کیږي مونږ یو ځل په سبا لاړ شي غرب دی شي غرب ختم او هغه غرب په روډ کې استعمال شي شیشه دا د دینه مخکې د چرته پیپلز پارټي او ټول حکومت تیر شو او منسټر هغه په روډ کې استعمال کړي د ستا دومره قیمتي مدنیات په روډ کې استعمالېږي ستا موږ په طریقو کې ستا ځنده په طریقو کې موږ دې ځلې کچره قسم د تخم دی کې افسران مخلصو نو موږ دما نور پېښور او دور ځلو زموږ د قرض اغشتا زموږ د موخر برسم یو خپل خار د ګلو خار خو دې ته توجه نه ورکړي نو په کار چې کوم لیډر راځي په کار دی نو خار ته توجه کوي نو خار کولای کېږي ګرانو کتونکو مرګري مې ناس ډیر زیات ټیم بینالم خو زه تاسو ته صرف د پاکستان د دې عام خاورې خبره کوم امریکا کې زما دوست مرشد مسعود قاضي یو ډیر لوی ریسټورنټ چلای هوټل مالک دی او د دې پاکستان او امریکا کې د ټولې دنیا نه چې کوم ځای نه خوره راځي نو په هغې باندې پابندي ده هلته مخکې یو قسمه الرجي لګولې وه او د هغې نه پس اف ډي اے د کوم ډپارټمنټ دی د دې سره ما نه ذهن نه نوم وته هغې پې پابندي ولګوله زما دې ملګري د پاکستان نه د خاورې لوښي کنټینر یوړي ډېر غټ تعداد کې هغه کنټینر چې لاړې او څنګه امریکې ته پته ولګېده کاغذونو کې وکتل چې د خاورې لوښي راغلي نو د سټیټ ټول ایجنسیانې حرکت کې راغی او هغه خپل تحویل کې ویشل او مرشد مسعود قاضي ته لیټر ولیکلو چې د دې به موږ باقاعده ټیسټ کوو او که دا خطرناک وي نو دا کنټینر به اوس واپس وړي هغه خپونه ځمکه وتښتېده ډېر لوی لوښي وړو د پاکستان د خاورې به هر حال د هغې ټیسټ وشو او دا تاسو دپاره د حیرانتیا خبره وي چې هغه بیا تپوسونه کول چې دا څنګه خوره ده د ټول عمر دپاره د پاکستان د خاورې هلته داخله هغه پابندی لیست کې هغه کولاو که مقصد مې دا زما دا خوره ډېره قیمتي خوره ده خو د دې خاورې ډېر بېقدري شوې ده زما دا خطه د خیر آباد نه والې تر 400 پورې د ټوریزم لحاظ سره دا مالامال ضلع ده او د صرف په ټوریزم کې مذهبي ټوریزم کې د عام ټوریزم کې دینا اربونه روپۍ پیدا کېدی شوي ولې نه دي پیدا شوي دا نوجوان دی سوال کوي مونږ هم دا سوال کوو دا تاسو هم سوال وکوئ د تیر 40 کالو نه زما دا اساسي دا لوټ شوي او زما نوجوان نن د پاسپورټ دفتر ته چې تاسو سار راځئ نو الین تو شوی راتو شوی یو الین باندې ماښامه پورې د هغه د پاسپورټ جوړولو نمبر نه راځي او دا خشته ځوان دی د عربو میرو ته ځي ګډې سره یي هلته تکلیفونه تیروي او دا نوکونه غورځوي او سر یې ګنجی کېږي او 50 کاله پس راځي دی واده کوي دا تپوس دې وکړي چې دا د معدنیات قیمتي جواهرو نه قیمتي کاڼو نه قیمتي کولې نه قیمتي انرژي نه قیمتي اوبو نه
هر قسم وسایلو نه مالامال وطن کې نن زه بېروزګاره ولیم، نن ماته روزګار ولې نه میلاویږي، نن زه بار ته ولې ځم، نن ماته خپل حق نه میلاویږي. دا تپوس دا زمام دی او دا زه دې نوجوان ته منت جاری کوم چې کم خلق هم تاسو له راځي نو اول تېنه روډ میپ والی چې ته به زما د مدنیاتو سره څه کې 15 کاله کې ته دا ملک دا صوبه دا ضلع دې حیثیت ته راوستی شي چې زه بار ملک له قرض ورکم، زه ماډل جوړ کم، زه بار دنیا ته وښیم چې ما سره دا شیدونه شته. د دقه یو څو خبرو سره او سوال سره ریکویسټ سره حضرت صاحب چې څنګه تاسو ډېر تفصیل سره په دې کې خپل اختیارات وګارو او ډېر تفصیل سره حقیقت خبره ده، خو په آخره کې بس موږ صرف دا وایو چې لکه دا کم فرض کړه دومره یو رګ د شګو دا غونډ دی او په دې کې دا لږه ټوټه چې کومه ده د دې اکشن شوی دی، نو دغه خلک د خپل کار عمل ته جاري ساتي. بیا باقي دا دې خوا چې کوم دی موږ دا نه وایو چې هغه خلک دې خوا راوړي، نه چې دا هر څوک د دې خوا انتظامي ته د دې پته ده دا څوک دي چې دا معلوماتي او دا غیر قانوني کېږي. بله خبره دا ده چې زموږ د ادم ذکر وکړو تاسو ټول ملګرو خپل تفصیل سره چې دلته کې په تېر حکومت کې دا مظاهرې شوي دي، دا ورلډ کپ دا جګړې دا فساد د دې مدنیاتو د دې ټیکهدارانو، نو هغې باندې چا اکشن نه دی اخیستی. اوس هغه حکومت نشته، خو دلته انتظامیه چې کوم ده که نه نو د هغه حکومت نه لګېدلې ده، دلته ټولو مغه خلک پراته دي. اوس دې نګران ته دا پکار دي که دا بالکل چې دا انتظامیه دې نه چینج کړي لرې کړي، چې دلته کې داسې خلک راشي چې هغه بالکل دې کې مخلصي او دا څیزونه چې کوم دي په دې مکمل پابندي ولګي چې یاره دا دې خوا کوم غیر قانوني مایننګ دی دا بالکل مکمل لګي. او بله خبره دا ده هغه خلک ولې روځي د هغې څخه ذکر خو موږ ونه کړو هلته کې چې هغوی وایي چې یاره تقریبا موږ 1.5 ارب سالانه ټیکس ګورنمنټ ته په مختلف ټیکسونو کې ورکوو، 1.5 ارب روپۍ دا صرف د دې نه دا ټیکس دی 1.5 ارب روپۍ هغې یادې سالانه که نه چې دم ګورنمنټ ته دومره غټ ټیکس ورکوو. او دلته کې چې دا غیر قانوني کومه لوبه روانه ده نو موږ دغسې بس په ډاګه نه ځو او دا ټرکونه هلته کې دي چې فرق کې زموږ 5000 روپۍ ټرک ټیکس جوړېږي، دلته کې هغې چې 0 روپۍ ملي نو بس لوټ مار دی، نو بس دا دې خېړ پې ټولو ډکېږي د مافیا. نو کم از کم چې موږ دا نګران حکومت ته به دا مطالبه کوو چې دلته نوښار کې مکمل په دې توجه ورکړي او دا انتظامیه چې کومه ده دلته داسې مخلص خلک راولي چې هغه په دې باندې بس کامیاب شي او دا دندې ودرېږي. بالکل ګرانو کتونکو اګری و دې سره دا خبره صحیح ده او بیا مونږ د نگران حکومت نم دا توقع لرو. نگران خلک لاړو نگران صرف الیکشن نگرانی نه ده، قومي خزانې چې لوټ کېږي پامال کېږي دې نگراني هم کوي، وسایل والے هم نگراني کوي، احتساب هم ساتي. کم وزیر اعلی دی او هغه نه لاندې کوم معدنیاتو منسټر دی هغه د پکاري چې راشي دلته چاپی وي او کوم وکیوانی کاروانی اکشن وکړي چې کوم دې کې ملوث کړي د مدنیاتو د مکمل دغه دا سیټ اپ بالکل چینج مدنیاتو د خلک چې دا مو دې کې ملوي ایو دغه د وکي نگران مدیناتو کوم وزیر دی چې دې علاقو تراشي دلته کاروانی کې چاپی وي دلته پوری کې سارياني دوی یو خو فیراس په پیراو شي کوي چې خداني لټکون ولا کم دلته کیدی لوټ مارول شو بل نگرانان چې دي نگرانی کونو والا پیراغلي دي اوس څوک لاک نشي کولی دغه بالکل دي ګرانو کتونکو صحیح خبره ده خو بیا د کې مختلف قسمه خبرې کیږي نگرانی کوي خو هغه نگرانی حق دی هغه ادا کی او دا خلق ته دی خو لشي او حقیقت کې دا غیر قانوني او بل زما مرګري او خبره وکړه د اف ای آر او کیسونو دغه چې مونږه پیش کوو دا مونږه فیس کوو او که څوک دا وایي چې مونږ غلطه خبره کوو نو دا به مونږ پروف کوو دا به مونږ عدالت کې مخیو دا به مونږ تاڼه کې مخیو او په دې باندې مونږ پروف ویت پروف ثبوت سره مونږ یو شی خولی شو چې مونږ کومه خبره کړې دا مکمل 100% حقیقت دی او ازادي اظهار رای او دا زما ډیوټي ده په دې باندې به زه کار کوم په دې باندې به زه پرمختګ کوم او په دې باندې به زه خپل نوجوان راوچتوم. اجازت غواړو د الله په امان.